بسم الله الرحمن الرحيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. الله جل شانه فرمائی إن يدعون دوی عبادت نکي من دونه ما سوا د الله نه. إن يدعون دوی عبادت نکي. يدعون مطلب رابلين رابللو تا يدعون والدعاء. إن يدعون دين رابلي من دون الله من دونه ما سوا د الله نه. رابلل دسه پر عبادت ته پاره یاد. إن يدعون دي عبادت نکي من دونه ما سوا د الله نه الا مگر اناثا دخزو. وإن يدعون او دي عبادت نکي الا مگر شيطانا د شيطان مريدا رټلې شوی. لعنه الله الله دې خپل رحمت نه لري کړی دی. لعنه الله الله دې خپل رحمت نه لري کړی دی. وقال او دې شیطان وی لا اتخذن خامخذبا اونی سما من عبادك استاد بندگانو نه نصيبا یو حصہ مفروضا مقرر شوی. الله جل شانه فرمای چې دا کفار عبادت نه کوي مگر دوی د خزو عبادت کوي او دوی د شیطان عبادت کوي او په شیطان باندې الله جل شانه لعنت ته ورټلې شوی دی. او د شیطان د داوا کړي او قسم خورلو اذا بستا بندگان گمراه کوم یا الله. لومبه خبر الله جل شانه فرمای إن يدعون داخلك عبادت نه کوي من دونه ما سوا د الله نه الا مگر اناثا زنانو. دې د زنانو عبادت کوي. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې کفارو د اغي عقیده داوا نعوذ بالله چې دا فرشته د الله جل شانه لونه دي. دا فرشته د الله جل شانه لونه دي. یعنی فرشتو ته به د زنانو نسبت کو چې دا زنانه دي او د هغه فرشتو به بیا عبادت هم کو. الله فرمایي دي دا خزو عبادت کوي چې دې ته کوم خزخ کوي دي په عقیده کې. الله جل شانه فرمایي ما چې د خپل مخلوق جوړول دي او ته حاضر شي اوسه دي خو دغه وخت کې حاضر نه نو څنګه دي دا حکم لګي چې فرشتي مذکر دي که مؤنث دي. بل ځای کې براشي ان شاء الله تقریبا سورته کهف کې الله جل شانه فرمایي ما چې خپل مخلوق جوړو څوک په وخت کې نو موجود دي ته څنګه پته ولګي د کافرو ته چې فرشتي مؤنث دي. فریګه په دې باندې فرشتي خزري دا وته پته نشته. نه الله فرمایي ما اشهدتهم خلق السماوات ولا خلق انفسهم. زمکه اسمانونه چې ما جوړول یا دی ما جوړول نو دی خو په دغه وخت کې حاضر نه ندي څنګه وي چې فرشتي هغه مذکر دي که مؤنث. او خیر د دې عقیده و چې فرشتي ته الله لونه دي. الله جل شانه قرآن کې فرمایي هغه خلک لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. هغه خلک چې په آخرت ایمان نه راوړي یا په آخرت باندې اعتماد او ایمان د اغي نه ناغي فرشتو ته د زنانو نوم ورکوي. نو فرشتو ته به زنانه وي دوی او بیا به د هغه فرشتو عبادت کوي. الله جل شانه فرمایي إن يدعون إلا إناثا دی عبادت نه کوي مگر د زنانو. وایي یا إن يدعون دی عبادت نه کوي إلا إناثا مگر د بوتانو. إناثا مگر د بوتانو. دا إناثا ټکي د مؤنث ته ټکي د بوتانو د پر راځي. ولې عربو چې د کوم بوتانو عبادت کو نو د هغې نومونه د مؤنث دلو. د څه دلو؟ د مؤنث. لکه د الله مؤنث یو بوتو اللات لات او د عزیزه مؤنث عزا او منات قاسم مؤنث ده لات منات عزا. د دې بوتانو دی عبادت وکړو نو دغه مؤنث ته نومونه دي دغه بوتانو لور کړو. نو الله جل شانه فرمایي دې بوتانو دی عبادت کوي او هغه بوتان د دې په نسبت باندې خزي دي. یدعون دی عبادت نه کوي الا مگر اناثا د زنانو. پوهیږي په دې باندې یو بل تفسیر هغه دا چې د عربو یو محلم داسې نه وه. تاریخ لیکلی دي څه بعضې مفسرین هم لیکلي چې د عربو یو محلم داسې نه وه بلکې د هرې محلې دپاره ځان له یو بوت و. نو هغه بوت ته به یې وي بوت چې به یې جوړ کړی د ښځې په شکل به یې جوړ کړی د هغې عبادت به یې کوو. بوت به یې جوړ کړی د هرې محلې دپاره او د زنانه په شکل کې به د هغې عبادت به یې کوو. نو لیکلي به وپې وایي انثى بني فلان انثى بني فلان انثى بني فلان. د پلانکې محلې والا زنانه د پلانکې محلې والا زنانه نومونه ولا زنانو ورکړي شکل هم د زنانو د بوتانو. ځکه الله فرمایي يدعون دی عبادت نه کوي الا مگر اناثا د زنانو. پوهېږي په دې باندې دغه یو بل قرات هم دی إن يدعون الا اوثانا. دا د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها قرات دی إن يدعون دی عبادت نه کوي الا مگر اوثانا د بوتانو. اوثان د وثن جمع ده. وثن بوت وي واوثانون. وایي په دې د نور قراتونو په کې خو باغی باندې خبره نه کوي. الله جل شانه فرمایي دا کفار څه کوي إن يدعون دی عبادت نه کوي من دونه ما سوا د الله نه الا مگر اناثا د خزو د زنانو. او دویمه خبره دوی ګناه څه ده إن يدعون دی عبادت نه کوي الا مگر شیطان د شیطان مریدن رټلې شوی
مرد میم را دال میم را دال خالص استوي څه خالص شیطان هغه د الله جل شانه د رحمت نه خالی دی او د رحمت نه څو خالی الله د خپل رحمت نه لري کی بس دغه لعنتی وینو ملعون دقی اصل کې مرد صفا استوي کم دیوال چې بالکل هموار صفای هغه ته مرد وي وایي په دې باندې حیتان ممرد وایي حائط ممرد او هغه الک چې ګیره نه راخیږي هغه تم امرد وای امرد وته وای کوسه چې وته مونږ وای په خپل جواب کې څوک ته کوسه وای څوک ته کوسه وای صحیح ده هغه تم امرد وای هغه ونی تم شجره ممرده هغه ونی ته وای کوم ونی پس چې پانی هغه نه یو ریجیدلی دي وایي په دې باندې دا شیطان د الله جل شانو د رحمت نه صفای دا مرید وای مرید هغه لعنتی ته وای چې همیشه هغه په لعنت کی وایي په دې باندې مرید هغه لعنتی ته وای چې همیشه الله د رحمت نه لري نو ای يدعون دی عبادت نه کوي الا مگر شیطان د شیطان مرید نه رټلې شوی څنګه دی د شیطان عبادت کوي هغه داسې دی بوتانو چې دی عبادت کوي دا وسوسه چا ورچولې دا وسوسه ته شیطان ورچولې نو دی خو ظاهرا عبادت ته بوتانو کوي خو اصلا عبادت ته چا کوي د شیطان څخه دا حکم مني وایي لکه څنګه چې الله جل شانه مونږ ته فرمایي چې بیت الله شریف ته سجده لګوي بیت الله شریف ته عبادت کوي نو موږ ظاهرا کو وګوره خو موږ یو کانی طرف ته مخ کړی دی بیت الله شریف یو کانی خو اصلا در چا عبادت ته د الله جل شانو عبادت الله جل شانو فرمایي و يدعون دی عبادت نه کوي الا مگر شیطان د شیطان مریدن رټلې شوی لعنه الله الله دې خپل رحمت نه لري کړي چې کله خپل رحمت نه الله دې لري کو نو دوی وقاله نو د دعوه وکړه د چیلنج ورکو وقاله دوی لا اتخذن خامخ بزوني سم من عبادك استاد بندگان نصیبا یو حصہ مفروضا مقرر کړی شوی مطلب دا چې دې کافرو به د هر بت په نوم باندې بیا ذبح کولې وما اهل به لغیر الله الله جل شانه د نوم نه علاوه د نور چا په نومونو د بوتانو په نومونو باندې ذبح به کولې او د هغې په نوم باندې به نظر او منښت کولې د هغې په نوم باندې به خیراتونه او صدقې کولې الله جل شانه فرمایل چې دې شیطان دا دعوه کړې و مخکې مالې چیلنج راکړی چې زه ستا د بندګان داسې ګرځوم چې دوی به زما دپاره مې یو حصه مقرروي په دې څیزونو کې د هغه حصه دقه وښه وقاله ووایي شیطان لا اتخذن خامخا به زونیسم من عبادک ستا د بندګانو نه نصیبا حصه مفروضا فرض کړی شوي فرض اصل کې قطعي ته وایي یو څیز چې متعین شي بالکل فرض ته فرض ځکه وایي چې دې خاص یو مقدار دی د هغې نه سوا کېدی نه شي پوهېږې عبادت ته څلور رکعته د ماسپښین لمونځ دا فرض دی څلور رکعته د ماسپښین لمونځ فرض دی نو څلور نه سوا کېږي نه او کمیږي نه مقرر شوی دی متعین شوی دی زکات فرض دی څلوېښتم حصه نه څلوېښتم حصې نه سوا کېږي زکات نه کمیږي که کمیږي هم ګناهګارېږي او سوا خو شته نه په دین اسلام کې چې سوا شي بیا ورته صدقه وایي بیا ورته زکات هغه ورته نه وایي نو فرض څه ته وایي شیطان وایي چې دا به خامخا زه دا خلک داسې وګرځوم چې دوی به زما په نوم باندې دا څیزونه دا مقرروي ښه بس به ګوزه د جمعې په ورځ باندې زموږ امام صاحب هر جمعه سیاسي بحث کوي وزیر اعظم صاحب ته او موجوده حکومت د هغې خلاف کوي آیا هر جمعه داسې کول پکار دي که نه نو خبر داسې ده چې تا کوم سوال به کوم انداز کړی دی دې نه معلومیږي چې ته په خپل وزیر اعظم ډېر خفه کېږي معلومیږي خو داسې اوس که یو سیاسي پارټۍ والی یا هر حکومتي و چې هغه غلط کار کوي هغه غلط یو چې ټیک کار کوي هغې ته ټیک ویل پکار دي طریقه دا ده د قرآن او د حدیث تعلیم دا دی شریعت مونږ ته دا وایي او بل په دې ملک کې جمهوري نظام دی د خطابت او د کتابت وغیره ازادي ده په دې کې هغه ته دا ازادي قانون هم ورکړې ده او دا د شریعت هم ورکړې یوه چې هغه به حق بیانوي دویمه خبره دا خو ستا په هغه باندې اعتراض دویمه چې تا کومه دا خبره کړې چې هر جمعه آیا سیاسي بحث کول پکار دي نو مولوي صاحب له پکار دي چې هر ورځ او هر جمعه هغه سیاسي بحثونه نه کوي ځکه د جمعې په ورځ باندې د خطباو مخې ته د خطیبانو مخې ته هر قسم مخلوق ناسي هر پارټۍ والا ناسي هر مسلک والا ناسي چې خاص کر مرکزي جماعتي په هغې کې هغه به ډېر په اعتدال سره بیان کوي که هغه د چا غلطي هم بیانوي جمهوري نظام هغه دې ته وایي چې یاره په هغې کې ته د حکومت نه بغاوت نشي کولی حکومت ته د هغه غلطي ښودی شي دې ته جمهوري نظام وایي نو حکومت ته عقل ښودله او هغه یا صحیح مشوره ورکول یا د هغې غلطي هغه نوټ کول او هغه د بیا واضحه کول دا پکار دي خو مولوي صاحب له هم پکار دي چې هغه هره جمعه سیاسي بحث نه کوي او که چېرته داسې څیزونه بیانوي په داسې انداز کې چې هغه انداز د حق انداز وي تاسو ته ما ویلو چې د حق خبرې هم خپل اصول دي هر ځای کې څوک حق نه وایي هر څنګه حق هم خلک نه وایي زموږ والد محترم رحمت الله علیه به فرمایل چې د حق خبرې درې اصول دي څو درې ستا خبره به هم حقي ستا طریقه به هم حقي او موقع به هم حقي کوم حالت او موقع چې ده که نه هغه به هم حق دې درېو خبرو خیال ساتل پکار دي بیا حق ویل پکار دي نور په منبر باندې دا خبرې کول جایز دي ناروا نه دي ښه
یو مفتی صاحب نه چا تپوس وکړو چې حدیث شریف کې راځي چې عطر، تکیا، بالغ او پی دا درې څیزونه داسې دي چې دا به نه واپس کوي. نو مفتی صاحب ورته ووایي چې دا هغه عطر نه دي بلکې دا خو کیمیکل دی، اوریجنل عطر نه ملاویږي، نو په دې باندې حدیث فټ نه راځي. صحیح مسله څه ده؟ مفتی صاحب ته وایي نو دا پی چې راغلي اوریجنل پی چېرته ملاویږي؟ او کوم بالغ چې په هغه زمانه کې کومه تکیه هغه هم اوس نشته، نه هغه تکیه شته، نه هغه عطر شته، نه هغه پی شته، نو صرف عطر دی ولې خاص کړي. نو مسله دا ده چې یاره د هغې زمانې عطر هغه شانتي او دې زمانې عطر دغه دی هم چې استعمال. البته یو په دې عطر کې احتیاط کوئ، د خدای لپاره چې جومات ته راځئ نو بېکاره عطر په ځان باندې مه مږئ، ځکه په دې کې داسې مریضان چې الرجي ورته کېږي دې څیزونو نه، الرجي ورته کېږي. مونږ هلته ډیزل مږلي نو چې ډیزل مو په ځان باندې پورې کړي نو هغه چې هغه ځای کې راننوځي دلته پرنجي شروع شي. دا خو ځینې انسان ته ډېر تکلیف دی دې څیزونو نه. لکه سړی په جومات ته راځي او عطر استعمالوي نو ښه عطر دی والي 100 روپو والا او 100 والا 200 والا دغسې عطر نه وي ښه قیمتي عطر ملاویږي که نه، بلکې د هغه زمانې نه هم قیمتي عطر هغه موجود دی. صحیح ده؟ د عذر په وجه که د چا د دعوت له څوک لاندړ شي نو ګناهګاري که نه که د عذر د وجې دعوت له لاندړ شي نو هېڅ ګناه پکې نشته. ښه دعوت قبلول واجب دي، دعوت له تلل واجب نه دي. دعوت قبلول د مسلمان واجب دي، دعوت له تلل هغه ضروري او واجب نه دي. ښه خو پکار ده دې سره محبت سیوا کې ډېرې فایدې دي. نور ما په زړه کې منښته کړې وه خو په ژبه مې نه ویلي، دې سره منښته کېږي که نه؟ په ژبه ویل ولا ضروري دي چې په ژبه دې څوک پرې نه ویلي، په زړه کې خو هره خبره د سړي راځي، زړه له څه اعتبار نشته. ښه په دې کې په احادیثو مبارکو کې راځي چې سړی یو مونځ پرېږدي دا کافر دی. اوس کله ناکله خو مونږ نه مونځ پاتې شي نو مونږ به څه کوو؟ دوباره به کلمه وایو، بیا به مسلمانېږو. نه مسلمانه، د دې مطلب دا نه دی حدیث شریف کې چې کوم راځي چې کوم سړی مونځ پرېږدي نو دا کافر شي. د دې مطلب دا دی چې یاره د عمل د کافرو دی، د مسلمانانو نه دی. دا مطلب نه چې دی کافر شو، دین اسلام نه خارج شو. مطلب دا دی دا کوم کار د کړی دی دا کار د مسلمان نه دی. مسلمان خو مونځ کوي، بلکې دا کار د چې دې ته وایي عملی کفر. څه عملی کفر؟ اعتقادي کفر نه. ښه په عقیده کې هم ټول مسلمانان یو. نبي علیه السلام فرمایل چې مونځ ونه کړي نو دی د چا کار وکړو؟ د کافرو کار وکړو. دا مطلب نه چې ته اوس کلمه دوباره وایې. ما یو سړي ته وایي چې یاره دا خبره داسې ده، هغه انکار وکړو. نو ما ورته وایي چې د یو مولي صاحب خوا له ځو دې مسلې تپوس پتې وکړو. هغه ما ته وایي چې په دې مسله کې نعوذ بالله که خدای هم راشي د هغه هم زه خبره نه منم. داسې کلماتو سره څه کېږي که نه؟ دا کلمات ته کفر دي، دا کلمات د کفر دي او دله پکار دي دوباره خپل ایمان هم تجدید وکړي او خپل نکاح هم دوباره وتړي. ښه صحیح ده؟ تجدید نکاح هم وکړي او تجدید ایمان هم وکړي. دا د کفر کلمات دي. دا موږ کله ناکله ډېر غټ غلطۍ کېږي، زموږ نه خبر نه وي، بیا هر څه شوي منځ کې. دا که مذهب ته قرآن او حدیث ته کنزل کې دا هم د کفر کلمات دي. او که چېرته یو امام ته کنزل کې نو دی کافر کېږي، خو نه خو البته ډېر غټ فسق دی، دا ګناه ده. نبي علیه السلام فرمایل یو مسلمان ته کنزل کول دا فسق دی، مشکات شریف کې روایت دی. او یو مسلمان سره جګړه کول دا کفر دی. مطلب دا د کفر کار دی، د مسلمان سره جګړه. اول دا ګستاخي ده، دا عام سړی ګستاخي هغه ممنوع ده. سورة حجرات کې یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. الله جل شانه فرمایي چېرته به یو قوم په بل پسې مسخرې نه کوي، مذاقونه به نه وړاوي او نه به زنانه په نورو پسې. دا د عامو خلکو خبره ده. پاتې شو د یو مذهب امام پسې، دا خو بیا ډېره خطره ده. ښه دې کې ډېر احتیاط کوئ په دې څیزونو کې. یو اهل حدیث عالم په خپل تقریر کې وایي چې دیوبندیان او بریلیان دا د الله ګستاخ دي او کافر دي، نعوذ بالله. ځکه چې دیوبندیان او بریلیان وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام په قبر کې چې کومه خاوره د نبي علیه السلام جسم پسې لګېدلې ده دا د خانه کعبې نه او د عرش نه بهتره ده. دا بالکل د توحید خلاف او ګستاخي ده او که نه ده؟ دا د دیوبندیانو او د بریلیانو مذهب نه دی یوازې، بلکې د پوره امت سوا د اهل حدیثو نه ټولو متفقه یو اجماعي مسله ده چې نبي علیه السلام د جسم مبارک سره کومه خاوره په قبر کې لګېدلې دا د عرش نه بهتره ده او د خانه کعبې نه بهتره ده. او دا د الله جل شانه ګستاخي نه ده. ولې؟ عرش هم د الله جل شانه مخلوق دی، پوهېږي، او نبي علیه السلام هم د الله مخلوق دی. او په مخلوقاتو کې ټول نه بهتر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام د جسم چې هغه ټول نه بهتر شو چې خاوره ورسره ولګېد هغه هم د ټول نه بهتره شو. نو ته به اوس وایې د عرش سره خو الله لګېدلی دی، هغه بهتر پکارو. نو دا ته چا ویلي چې الله د عرش سره لګېدلی؟ هغه صرف الله جل شانه د عرش نسبت خپل ځان ته کوي، پوهېږي. بل د عرش سره د الله جل شانه لګېدل کړي ثابت کړه. دا خو د مجسمو مذهب دی، زموږ مذهب نه دی چې الله له جسم ثابتوي.
دا هغه خلکو مذهب دی نو د الله جسم نه د بیت الله سره لګیدلې نه د عرش سره لګیدلې نو دغه څه ګستاخی نشته عرش هم د الله مخلوق دی بیت الله هم د الله مخلوق دی او په مخلوقاتو کې ټول نه بهترین مخلوق هغه انسان دی بیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا جسم مبارک سره کوم خاور لګیدلی هغه دغه خود بهتر دی د دې کوم د چا شک شته دا د تمام مذاهب مسله ده سوا د اهل حدیثونه په قرآن مجید کې دي چې د قیامت په ورځ به یو ګډ راوستې شي او هغه به ذبح کړی شي او دا به اصل کې مرګي یعنی مرګ به ختم شي او د انسان زندگی به بیا همیشي لکه قرآن کې دي سورې هود کې ما دامت السماوات والارض څو پورې چې ځمکه اسمانونه دومره عمر به الله جل شانه دلور نو چې اوس انسان هم همیشي په جنت کې یا په دوزخ کې او الله هم همیشي نو په انسان او په الله کې څه فرق پاتې شو ګوره د الله جل شانه چې کوم موجود دی هغه کې امکان د نشوالي نه راځي امکان موږ داسې نشو ویلی چې ممکن ده چې د الله ذات ختم شي او د انسان چې کوم موجود دی په جنت یا جهنم کې نو د هغه امکان شته چې ختم شي دغه فرق دی فایي په دې خبره باندې چې د الله جل شانه چې کوم موجود دی هغه له نشواله ممکن نه دی او د انسان چې کوم موجود دی په جنت کې یا په جهنم کې هغه له نشواله راتلی شي ممکن دی دغه فرق دی یو جنې هغه میډیکل تعلیم حاصلول شي کنه حاصلول ولا پکار دي حاصلول نشي حاصلول ولا پکار دي خو په شرط دی چې شریعت ته حدود دلاندي بے پردګي پکې نه وایي یارانی پکې نه او دا سړی نه سبق نه وي بلکې زنانو نه سبق وي پکار دي بس زما طبيعت دار چې د نبی رسول الله والسلام په زمانه کې یو زنانه وا هغه دایانه وا یو میډیکل سپیشلیست وا هغه براتله دا ګاینی کم کیسز دی هغه وکول نو هغه به دا چا نه زده کړی کې به نه زده کړی دینه ثابتي چې میډیکل تعلیم د زنانو لپاره ډیر ضروری دی وایي په شریعت ته حدود دلاندې شریعت ته حدود نه بار نه د چا د وای فای کوډ چې چاته ملو شي او هغه وای فای بیا د اجازه نه بغیر استعمال جایز دي کنه ناروا دي لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس من نبی اسلام فرمایي مسلمان مال استعمالول دغه د اجازه نه او د خوښ نه بغیر د ناروا او حرام دي تاسو حضرات بار بار وایي چې صدقه او زکات سره مال سیوا کیږي دا خبره خود عقل خلاف دي عقل چې بچا کینو هغه د خلاف نه کوي تا علم زده کړی دی معلومات سره تاسو عقل هغه نشته یک من علم را دامن عقل باید د یو من علم د پر خلص من عقل پکاري ګور یاد ساده زکات ته ظاهرا سړی اوري دا د مال نقصان دی کنه دی الله جل شانه فرمایي چې په 1 لک روپو کې 200 روپے ورکوي 1 لک روپے ورکوي وایي 1/40 دا تقسیم دی زکات هر 1 روپو کې 1 روپے ورکوي ټیک ده اوس ظاهرا ښکاري چې مال کمیږي دي سره خو چې عقل بیا سړي ته پته لګي زیاتېږي هغه عقل ده چېرته تاسو بایولوجي بایو هغه ویلې ده هغې کې یو پروسس راځي کټینګ پروسس ورته وایي د بوټو کټایي چې کوم وي پوهېږي بیا دغه مثال هم نه در کوم چېرته مې یو بوټی لیدلی دی چې هغې ته یو نری شانتې تار ختي هغې ته پیراسایټ وایي طفیلیه ورته وایي پیراسایټ عربۍ کې ورته عشقه وایي نری شان تار هغه ته ولې پرې کوي هغه ډیر زیات غنی او هغه ته مونږ روشو کو کټي کو صفائی ولې دا څه لپاره دغه نری تار د بوټي کمزورې کوي ودی ته نه پریدي نو دا ته مونږ را لور کو بوټي بیا ودا کوي دغه شان د زکات د سل وخت میسي مثال دغه ده دا روپیا چې 100 پورې په سل وخت روپو کې پرتی مرز وته لګي څه وته لګي مرز نو چې دا ته کله مونږ کټ کو نو هغه بیا گروث شروع کی هغه بیا غټیږي سیوا کیږي د دې یو بل مثال عجیب اوره یو سړی دی او د هغه په لاس باندې دانه راوخته غټه داس صحیح ده ډاکټر وته چې دی موږ اپریشن کوو ډیر نو دی پکې اینه د پکې ګنده دا به لړکو ستانه دا به کټکو د دانه او دی وته ډاکټر ستا دماغ خراب دي دا خو زما په جسم کې ته کمی راولي نو یو عقل مندم دانه وایي چې دا ډاکټر غلط وایي او دا بل ټیک وایي په جسم کې کمی راځي او دا ټول لاس ته کینسر کیږي مسلمانانه نو دا ځینې کمی دا سي چې دا د سیواوالي او د صحت څخه جوړیږي دا یو ذریعہ جوړیږي نو بچا کې عقل یې هغه ته پته لګي په کومو کپړو کې چې موږ مزدوري او کارونه کوو نو په هغې کې چاوي مونځ نه کېږي دا مسله صحیح ده کوم کپړو کې سړی مزدوري وغیره کوي په دې کې مونځ کول مکروه دي شریعت داسې مونځ نه خوښوي نور مونځ پکې کېږي خو مکروه دي مکروه د جومات لاوډ سپیکر د جلسې لپاره د جومات نه بار وړل جایز دي که ناجایز دي بالکل ناروا دي د جومات څیز به بار نه استعمالوي تاسو یو پیره په خپل درس کې ویلو چې د کوم څیز غوښه خوړل جایز دي د هغې انډ هم حلالي او که غوښې ناجایز نو بیا هغې انډ هم حلالي نه وي خو تاسو په یو بل درس کې په عید الاضحا کې ویلو چې د قربانۍ د څاروي انډې استعمالول ناروا دي نو اوس کومه غلطه ده کومه ټیک ته ته نه یې پوه شوی په مسله باندې مسله دا ده ما نه چې کوم تپوس شوی هغه د مرغو باره کې شو چې د کومو مرغو د کومو چرګانو وغیره انډې خوړل هغه جایز دي د څاروو باره کې تپوس نه و شوی
د هغه سيزونو باره کې تاسو نو شوي چې د کمی انډي ویګه د هغه باره کې تاسو کوم چې انډي اچي دغه فرق دی دوه کې صحیح ده نه چې د کوم انډي د هغه استعمال نه هغه مکروه تحریمي نه ناروا دي کم چې انډي اچي د هغه باره کې تاسو شوي نو ما وایي چې هغه سيزونه چې هغه غوخه مونږه وړې شو چرګ دی بانګي چرګ ده بانګي خو نه بانګي انډا اچي چاوي اچي ها کال کې ګراچې د سمې اورېدل نو خبر نه نو د هغه انډا استعمالول هغه جایز دي کوم غوخه چې نشي خوړل د هغه انډا هغه استعمالول جایز نه دي په جمعات کې تیز خبر کول جایز دي کنه په جمعات کې تیز تلاوت ممنوع دي شرعاً تیز خبره خو ګناه ده اوس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين في كل مكان اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة اللهم اشفنا بشفائك اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعصمنا من الوهل والحزن والأوجاع والأمراض څونه مریضان دي ټول ته دعا وکړئ چې الله جل شانه شفا کامله عاجله دائمه مستمره نصیب وګرځي ابرون دلته یو ماشوم هغه وفات شوی دی بالغ وفات دعا وکړئ چې الله جل شانه دغه مغفرت کامله نصیب وګرځي ټول زمونه د مسلمانانو مردگان دی هغه ټول ته دعا وکړي چې الله جل شانه دغه په حال باندې رحم وکړي خصوصا زموږ والد محترم رحمت الله علیه دعا وکړي الله جل شانه د هغه قبر هغه خپل رحمت نه سیراب کړي الله جل شانه د هغه قبر خپل نور سره منور کی الله جل شانه دې دا غي چې په زړه کم خواهشو د جنت بارکه او یا د خپل وفات نه پس د دین اسلام د خدمت خدای هغه مونږ ته وخه او هغه چې وخت خدای هغه صور کی زموږ ټول نه رضا شي اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم